دا غوی د پارا کپڑی او لباس یی دول اللہ جل شانو فرمائے مفسرین حضرات جدی آیات کریمه لاندې دالی کی چې الله جل شانو دی خاوند او دی خزی دوالو ته ذکر کپڑی دی یو بل ویلی چې دا کپڑا کم زمنګ په بدن باندې دا موږ د نور نه بچ کی د قرنګ دی یخنی نه بچ کی د ګرمۍ نه بچ کی او زمونږ استادو هغه شرمونه او عورتونه تا په پټ دي د قرنګ کپڑا لباس د سړی بدن سره لګیدلې نو پته ولګیدل چې الله جل شانه کو فرمایل چې دا خزي او سړی دی ول د پاره کپړې دي چې خزا او خاون دا به یو بل د مصیبتونو نه بچ کی د تکلیفونو نه به بچ کی یو بل سره به د دوست د مرګري غوندې زندگی تیری د یو بل د حیا د ناموس د غوی د عزت خیل بساتی ځکه کپلو باندې ستا ستر پټ دی ستا پرده په پټه ده نو خزبم د خاون عیبونه پټي داغه پردی به پټي داغه بد صفات چې کوم دي دا به خلکو ته نه بیانې ځکه دا کپړې خل اغوندي د صد پاره د دې د پاره چې د په حیا پټي د په ستر پټي د ناموس او عزت پځي نو ځکه الله جل شانه دی خزتا او دی سړی ته د یو بل د پاره کپړې لباس یو نو خزو خاون به د یو بل رازونه ساتي د یو بل شرم به پټي او بد صفتونه با خزو خاون د یو بل نور خلقو ته گوانډیانو ته مور او پلار ته د خاون رونو ته خپل رونو ته د خاون خويندو ته خپل خويندو ته دا بنخ کار کوي محترمو نن سبا خو د خزو دا حال لې د خاون غریب کې چرته غلطي وګوري نو لسپیکر را واخلي ځکه عام وینا باندې کار نه کیږي لسپیکر را واخلي او خزه خو ماشاءالله سینم دي کې مشهوري دي چې خبره ورته وکړه نو به اج اخبار کې مو ورکاو پر یوټیوب کې مو ورکاو او په فیسبوک کې شیر کوم بس چې خزه خبره شو خزه بم پکی چې غوی رازونه ساتي خو اکثره خزو کې د راز ساتلو ماده د ډیره انتهایی درجه کم راغلی ده نو به بس د خاون بی عزتی په هر ځای کې پرته خبره نه زما خاون د سکړي خبره نه زما او خاون خپل ورځ دل ته تلو خبره نه زما خاون خدا کار کړي نه 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 په خزه باندې فرض او واجب دي چې د خاون عیب د خاون کمزوري د خاون ګناه دا بل چاته نخ کار کوي په خپل باندې خزه او خاون په کمره کې د بچو نه پټ د مور او پلار نه پټ د رونو نه پټ د گاونډیانو نه پټ دغه موضوع دا به سره وچیلی او دا خبره به په کمره کې ختمه کی خاون به د خزي الونه بار نه وي او خزه به د خاون الونه بار نه وي او کوي ویل نو وک شي ماته محترمو کما خزه چې په دنیا کې د خاون بی عزتیو کې دي ته وک شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای په جنت کې چې د خاون کمی بی بیان دي او کمی خزي دي او حور عین دي نو غوی دی دنیا کې د خزي ته خیری کوي خیری او د آیات ساتي د فرشتو او د حور عینو دا غوی خیری قبليږي خامخا ځکه پاک مخلوق دی غوی ګناونه نکړي او نتکیږي او نه بيو کی دا خیری ورته څنګه کې حدیث شریف درته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو دنیا کې یو خزا خپل خاون ته په خبره تکلیف ورکی ټینشن کې واچي بد ردی ورته وای خاون خپکی وای د دې سړي خزي په جنت کې چې کوم خزي ورته حوري ورته الله مقرر کړی دا غوي سوی
قاتلک اللہ، اللہ دے ملکا، اللہ دے ہلاکا کا، یوشک قریب دا ایو فارقکی الینا، چستا دا خاون منگتا راشی، ولی فإنہو معکی دخیل، دا خطا سر ملمد دے و سورزو دو ہمیشہ زندگی دا خو زمنگ سر دا، اللہ دی تا ہلاک کی، اللہ دی تا تباہ کی، دتا تکلیف مور کوا، دا گورے دے سورزو ملمدے در نبراشی او بیا با گورے ور پس خپائی ہم دا قرنگی کی گیم. کم خاون چی جوندے نو خدی ور سر اکثر بد اخلاقی نی کئی، دا شیز دی راولو دا دی رانوڑو، پلان کئی خدی تا خویدوم رسو نکڑی دا او تا ما تا صرف یو جوڑ والی کڑی سیوا، پلان کئی خدی تا شل جوڑی سنڈل او چپڑی اغسطی زما دا غیو جوڑد ودی، پلان کئی خدی تا 50 جوڑی کپلی کڑی دا زما دا غیو جوڑد ودی، پلان کې خزه ته خسته کور برابر کړي، گاډي ورته غسته او زما سنشته، خو کله چې خاون مړ شي او وفات شي د به خزه بزان را باندې کی، اغه نور الله تعالی دې چې دی وخت دا حقیقت کې خاون پسې خپه ده او کدا صرف اغه شومنت کوي، خودنه کوي خلکو ته گینی چې پلان کوي د خاون پسې ډیره خپه و، دغه پلان کوي د خدای غرق کی زویم دا دی غرق شي تبا دی شي. تاسو به وایئ چې ولی مولوی صاحب خیری ورته ولی کې، نو په جنت کې ورته حور عین خیری کې زبه ورته ولی نه کو، نو بیا چې کله خاون مړ شو نو دا ځان وایي او ځانم زخمی کی او ګریوان موسلی او روټۍ م نه خوري او اوښ کې م نه ودرېږي، نو چې خلک وایي چې دغه ښځه د خاون پسې سخته خپه وه ډېرې پسې جړل، نه کله چې هغه ژوندی و نو تا به تې داسې ډیمانډونه او داسې غوښتنې کولې چې هغې بیچاره نشي پوره کولی، تا به ورته کنزل کول، تا به ورسره بد اخلاقي کوله، ته به تې ټول عمر مروره وي، نو چې اوس مړ شو اوس پسې ژړاګانې کې. تاسو ته وایم فیصله ستاسو په لاس کې چې په ژوند باندې یو څوک د چا قدر او عزت ونه کي، خیال یې ونه ساتي، ادب یې ونه کي، احترام یې ونه کي، نو په مرګ باندې بیا هغه پسې افسوس کول چې مړ شو او بیا لاپې کول چې زه به داسې وکړم او زه به داسې وکړم او تا دې خدای را ژوندی کړي خاونده، نو دا فایده لري؟ نه نه دا هېڅ فایده نه لري. نو کوشش کوئ چې د کومو خویندو سره خاوندان ژوندي دي د هغوی په ژوند باندې احترام وکړئ او د مرګ نه وروسته د هغه د الله معامله ده چې څه به ورسره کوي، خو که د مرګ نه وروسته ته هر څومره جړاګانې وکړي، واویلا وکړي او خپلې کپړې وشلې او په خاورو کې ځان ګنده کې ورغړېږي، نو خاوند ته یو ذره فایده دا نه ور رسېږي او نه د خاوند راستنېږي. محترمو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ښځه دا خاوند د ښځې دپاره دوزخ هم دی او جنت هم دی، نو دا خاوند د ښځې دپاره په کور کې جنت دی، امدقه خاوند د ښځې دپاره په کور کې دوزخ دی. زه نه وایم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، یو صحابیه ده د پوخ عمر والا، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله، الله رسوله ته ماته دا ووایه چې زما په کور کې خاوند زما دپاره څومره مرتبه لري، څومره قدر عزت یې وکړمه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یو څو الفاظ فرمایي، خو ډیر جامع الفاظ دي او ډیر غټ او لوی الفاظ دي چې معنی انتهایی درجه را. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابی ته فرمایي دي مسلمانی ښځې ته چې ای زنانه ستا خاوند چې دی ستا دپاره جنت هم دی او دوزخ هم دی، ستا دپاره جنت هم دی او ستا دپاره دوزخ هم دی. څه مقصد؟ ګینې که دغه خاوند چېرته تا په خلا ساته خو ستا په کور کې جنت ګرځي را ګرځي، خاوند د ستا دپاره ذریعه سبب دا د جنت دی، جنت ته به دې الله داخلوي. او که دا خاوند د ستا نه خفه دی نو ستا کور کې د ستا دپاره د دوزخ سبب او ذریعه ګرځي.
نو هغه خویندونه هغه زنانهونه چې خپل خاوندان خفه دي هغوی د ځان دپاره جهنم نه ګرځوي دغه خور دې راپاڅي د نن نه بعد دی دغه خپل خاوند دغه خپل څښتن دغه دې د ځان دپاره جنت وګرځوي دوزخ دې د الله جل شانه دپاره نه ګرځوي پخلا دی کې د سړي قدر په ښځه ډېر دی د سړي غصه په ښځه سیوا ده د سړي تکلیفونه په ښځه ډېر دي سړي ته ډېر څه ور په غاړه دي کاروبار به کوي روټۍ به راوړي اوړه به راوړي غوړي به راوړي چای به راوړي ستا دپاره به لباس راوړي بچو ته به لباس راوړي د کور بیل به ورکوي د ګیس بیل به ورکوي د بجلی بیل به ورکوي په سلګونو خرچې دي صاحبه چې زه اوس نشم حسابولی نو د خاوند ټینشن یې زیات دي ستاسو ټینشن دی تیاره روټۍ درته راځي او هغه خوري نو د خاوند احسان او شکریه ادا کا رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته تشریف یوړه صحابو ته فرمایي ښځو ته صحابیاتو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ای زنانو تاسو مې ډېرې دوزخ کې ولیدلې او پته درته شته دوزخ کې مې ولې ډېرې ولیدئ دا وجه دا ده چې د سړو نه ښځې ما ډېرې په دوزخ کې ولیدلې او ښځې به ډېرې جهنم ته داخليږي وی وجه دا ده یکثرن اللعنه تکثرن اللعنه وی چې دی لعنت ډېر وی چې لعنت دی په غوا باندې لعنت دی په چیلنګۍ باندې لعنت دی په ماشوم باندې او په پیله باندې او په کاسه باندې ګورې کنه او په روټۍ باندې او په سالن باندې په انګولي باندې نو یو لعنت دی ډېر وی او دیم وتکفرن العشیر او د خاوندانو ناشکری کوي نافرمانی کوي ناشکره ښځه دا الله ته خوښه نه ده دا پیغمبرانو ته خوښه نه ده